نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. په دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی د ایمان نه پس چې موږ ته دی هغه علم دی، حصول علم. دا ډېر قیمتي شی دی. د یو سړي د خیر ته پته لګی چېرې د خدای رده سره معامله د خیر ده او که نه ده نو من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. بس دا یو غټه نښه ده چې یو سړی د دین په خبرو پوهیږي او د هغې سمج ورسره دی نه دا پته لګي چې الله د دې سړي سره د خیر اراده کړې ده. دا علم دومره ضروري دی چې په دې کې اپشن نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې طلب العلم فریضة، نو چې فریضة کو نو په دې کې اوس اپشن نشته، دا فرض دی، دا اپشنل نه دی او ته به د دې دپاره به ټرای کوې چې دا حاصل کې. او که ته وایې چې نه زه وړوکی یم نو وړو دپاره حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې وړوکی چې سبق زده کوي دا داسې دي لکه په کاڼي چې کرخه راکاږي نه مضبوطي. په دې وجې نه 7 کال نه مخکې هم چې تاسو واړه د دې سره عادت کوي. په 7 کاله په باره کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې د 7 کالو شي، خو د 7 کال نه مخکې 4-5 کاله کې هم د علمي مجالسو ته بیایې چې هغې سره اشنا شي، بیا په 7 کاله کې ورته تله اساني او که په 10 کاله شي بیا خو به ورله سپېډه راپرېږدی. بیا دا مشران به څه کوي؟ نو بیا امام حسن بصري رحمت الله علیه قول دا دی چې مشرانو سبق داسې دی لکه په اوبو باندې چې کرخې راکاږي بس رانی شي. خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې تاسو دا لوی چې تاسو به هم سبق وایې، ځکه د حضور صحابه ټولو په لوی سبق ویلو. یعنې صحابه خو داسې کشر به پکې کشران ډېر کم و، حضرت علی رضی الله عنه په شانتې نور خو اکثر مشرانو نو په لویوالي سبق ویلی. نو که ته وایې لوی نو ته به هم د سبق ځای ته ځې، نو که چېرته درس شي چې چېرته اجتماعي او چېرته درس شي نو د هغې ته نږدې کښېنه او دا خپل یو ضرورت ګڼه چې لکه زه خو یم خو چې څو پورې را پکې سا شته که نه نو زه به لکه سبق ته غوږ دمه، ځکه علم حاصلول زما یو ذمواري ده او دا د هغې خلقو په ما باندې لوی احسان دی چې هغه لکه څه خبرې کوي نو هغې ته بیا زه ډلې پرې ته مه ګوره، خو چې څوک ښه سبق ښیي او ته پرې پوهېږې نو هغې نه زده که. وی که ته زنانه نو هم به کوې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة، نو هغه تیم خلاصې نه دی. زمونږ په زوړ وخت کې دا ډېر زیاته کمزوري ښوولې شوې ده چې د غټو غټو عالمانو زنانه چې به وي هغه به جاهلانې وي او هغې له به هېڅ ټایم نه ورکړی. دا اوس د جماعت په لیول باندې یا د تبلیغ په لیول باندې د زنانو جماعتونه وځي او یا د هغې ګشتونه یي یا د هغې تربیتګاهونه یي او یا د هغې مدرسې ډېرې شوې. نو اوس چېرته کې غریبانان یې څه نه خبر شوې، مخکنۍ عاجزان یې اړو څه نه خبر نه وي یا دې ته اړو چا فکر نه و چېرې دا م یو څه کار دی. وی دا خو څه کوي، دا خو مې وکړو خو لکه که سړی د هغی ډیسیبل یي نه به څه کوي. وی ډیسیبل به هم سبق وایي. دا چې د مغرب چې دی د هر چا دپاره د سکولونه جوړ کړي دي چې دا د ړندو سکول دی، بلایند سکول دی او دا د دغو سکول دی، د کڼو سکول دی، دا د چړاګانو دی. نو دا د دې ټولو طرح سبق ده. ما به خیر تبلیغي جماعت هم د چړاګانو جماعتونه وباسي. نو هغې لپاره وایي چې دلیل دا دی چې حضرت عبدالله ابن مکتوم چې و رضی الله تعالی عنه دا ړوند و، خو لکه د دومره ډېر شی سبق ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته به د مدینې انچارج کړی به تقریبا و چې 10 پیرې حضرت چې به تللی نو هغه گورنر د هغې مشري چې د مدینې منورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه یا د هغه د نایب په حیثیت په مدینه کې پاتې شو. نو ناپوه سړی خو څوک نه نایب کوي، مطلب دی چې هغه بینګ بلایند هغه ړوند خو بیا یې زده کړی نو دا هم سبانه نه ده. یو بل ګروپ دی چې زما ستا ورته فکر نه پته نه کوي، تبلیغیان ورته فکر وي. نو دا حضرت عمر فاروق ورته فکر هغه دغه دي دا خانه بدوش نه دي. کله کله زه دې سره نږدې شم، زه یې تپوس وکړم مامون درځي
جو او وی خو یقین مې نه کېږي ځکه چې دی خو چې جمع کېږي نو د هغې کلام نه د ګبرال نه را روان شي نو ما په خیال دی دغه ته پنجاب ته ځان وباسي چې بیا کېږي نو بیا راځي نه وله ته ځې نه وله زه ځمه نو دې ته به څوک سبق ښیي حالانکې په دې علم فرض دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو سپیشل انسټرکشنز او دې دپاره سپیشل کسان ساتلي وو چې خانه بدوش به په زور رانیځی کېنوی به او هغې ته به لکه تعلیم ورکوی نو خانه بدوشو دپاره به هم انتظام کې خو حکومت هغې چې دا ورسره غمي چې دا غریب چې را روان دی دی به خدای خبر چې دی دا زیر ناب دا ویښتو دا خرایلو په دې به پوهېږي او که نه دا اودس دا چلو لکه د ترخونو دا ویښتو د دې نه به دې خبرې او که نه چې دا څه دي ځکه چې دی غریب خو د دې کشي نه او د شیخ نه نه دی وزګار نو د دې ذمواري هم ستا ده چې دا خانه بدوش دپاره و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بعضې خلقو سره جبر کړی یو وی چې زنانه به خامخا کلاس اخلی او یو دا چې دا خانه بدوش چې دي دی به پرېږدی نه هلکه اوس فرض که خانه بدوش په ډګر کې راشي په ډګر کې ورته تا ټیچران کېنولي او هغه یې پوه کړي نو چې بیا کله مردان ته وړي چې هلته ترې ټیسټ حالي که نه که څنګه چېرې تاسو دا زده کړی که نه چې کله حکومت دې ته کار ووایي که نه او مسلمانانو چې ورته کار ووایي نه خامخا به غریبانان یې زده کوي نو هغه به بیا رسنه خبر شي نو هغه یو په جومات کې به هم زده کوي په حجره کې به هم زده کوي په غم کې به هم زده کوي په ښادۍ کې هم دا زما ستا یو چې کوم دی 24 hours کورس دی نو زمونږ اوس فرض که مولوي صاحب دی مخې ته ولاړ دی نو هغه بس دغه رکو نه پاسېدلی نه شي بیا پې ورغلی نو بیا هغه دوه رکوګانو په د دوو سجدو په منځ کې قاعده چې ده نو هغه بیا پې ورغلی نو یو کس دی هغه چې کوم دی وایي چېره مونږ خو عبدهو رسوله ته لا رسولی نه چې ده سلام وګرځاو نو بیا دا چې مولوي صاحب شاته ګوري نه چې یاره دا سب دې غاړې ته ډېر دی او که دې غاړې ته ډېر دی نو هغه یو کس نو مونږ دغه راغی نو ما ورته مې ګوره مونږ دلته یو ځای شوي یو نو هر کله چې نو جدا کېږو به نو که په ژوند جدا نه شو نو په مرګ به جدا کېږو نو چې کله جدا شو د یو بل نه نو چې بیا مونږ وایو چې ما د پلاني نه دا خبرې زده کړي نو څه خبرې ته موږ ته ښیه څه به موږ تا ته ښیو نو ما ته چې څومره پته ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی سووا صفوفکم سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة تاسو خپل صفونه نیغ کوئ دا د اقامت الصلاة یو عالمي یو لازمي جز دی نو هر امام له مطلب ده چې پکار دی چې هغه لاول شاته ګوري او هغه چې خلقو ته چې اوږې به راکوي بیا د مقتدیانو باره کوي چې بهترین مسلمانه بهترین نمازي هغه دی چې هغه د مانځه په وخت کې د خپلې اوږې نرمې کړي د خو نه الیانو د که داسې الفاظ دي چې د اوږې نرمې ګرمې اوږده چې لکه ته ورته چې را دې خوا شه نو چې وایي چې نه د دې خوا کېږم زه ته ما خوا که نو موږ یو سړي ته وایي چې دننه لمونځ کوو نو هغه وایي دننه یې نه کوو بار کوو نو موږ چې ورته وایي نو هغه بار نیت وتړو رانغې دننه په دې ګرمۍ کې یا په دې غرمو کې دا جګړه ډېره چې دننه ځو کو بار ته ځو نو هغه دا دی چې حضرت عثمان رضی الله عنه باره کې دي چې هغه باید پورې الله اکبر نه وی تر څو پورې چې شاته صفونو نه به ورته اطلاع رانله چې جي صفونه ټیک شو بعضې ځای کې خلق دومره دې له اهمیت نه ورکوي چې یو دغه دی شیخ القرآن دی الله دې وبخي ډېر ښکلی سړی و نو هغه پسې دا شیخ القرآن چې کوم ترجمه هغه کېده نو هغه طالبان ټول ونو په ورځو کې ګرمي وه نو په پکي پسې به ګرځېدل لکه دغه ځای پکی دی نو 3 کسه بالته ولاړو دلته پکی نه صف نه و نو ما هغه ته یم یاره دلته خو صف نه یم موږ دا تبلیغیان لیدلي موږ کالج کې په ورځو کې ما هغې خو لکه سړي له زارش نه کړي چې صفونه برابر کړي زه نه کوي نو هغه ما ته ویې دا غویان دي په ځای دی چې هغه ویلی چې یاره دا غویان دي غویان نه سمیږي نو لکه دا دی چې ته به د امام استاد ذمواري دا ده چې هغه به شاته ګوري دا د هغه ذمواري چې دا خلق دغه کړي او هغې په خبره باندې پوه کړي او د خلقو ذمواري دا چې خپلې اوږې نرمې کړي چې کو دوی چې را دې خوا شه نو را دې خوا کېږي او که وایي چې هخوا شه نو چې هخوا کېږي کوی چې شاته شه نو چې شاته کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا به سینه راوتې او نه به یې وله داسې وټومبله نو دا یو قسم له خبره ده چې په جومات کې به دننه یې نو دغه شانتې دا هم ستا ذمواري ده چې دا کم کسان چې دي چې دا دغه دي خانه بدوش چې دي د دې هم د تعلیم ته ځکه علم نه بغیر گزاره کېږي نه دا په دې خطباتو کې مولانا مودودي الفاظ دی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے گورا دا چې چاوته فکری نو تو یہ ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے واقف نہ ہو پخپلم خبر نہ دے نہ خود یہ جانتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد کیا ہدایات دے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت ورکړي دي د دې نه دی خبر نو دا سړی چې دی ډېر په خطره کې دی د هغه په باره کې وایي اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں
نو دا ډیره ضروري خبره ده. دې وجې نه چې ته کله د حدیثو هغه ټوله خلاصه راجمع کړې چېرې دا دغه چې دی دا علم چې دی دا څومره قیمتي دی. یو خو دا چې په دې کې سپیشلایزیشن ډېر قیمتي دی، دا تخصص ورته موږ وایو. یو په ډاکټرۍ کې سپیشلایزیشن مبارک دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محلې ته لاړ نو هلته یو مریض و، نو حضرت ویل دلته طبیب شته، نو خلکو ته دلته 2 طبیبان دي. نو حضرت تپوس وکړو وی دغه د قابل پکې څوک دی؟ نو ماته ته ویلی چې کنه چې دې فیلډ سپیشلیست څوک دی؟ نو هغه وی پلانې نو هغه وله راولی. نو یو خو دا چې پروفیشنلی ساوند یو سړی پکار چې کوم یو شی ته کې که نه، او بل دا چې یو تفقه ورته موږ وایو. بل قرآن کې راځي یفقهه فی الدین، نو گویا کې دې سړي په فقه کې سپیشلایزیشن کړی. یا ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، د په تبلیغ کې سپیشلایزیشن کړی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سرټیفیکیټس تقسیم کړي ته باریان شي، هغه چې کوم دغه کړی دی نو هغې دپاره دا ویلو که نه چې واقضاهم علی، په قضا کې په ډیسیژن کې قابل دغه چې دی او د چا سره چې سرټیفیکیټ دی نو هغه علی رضی الله عنه دی. نو بیا څه ویلو چې د حرامه په حلالو باندې څوک ډېر پوه دی؟ معاذ ابن جبل او اقرع چې دی ښه قرات چې کوي، ابی ابن کعب، او بیا د میراث په مسلو چې دي نو هغه زید ابن ثابت دی که ثابت که نه، دا هغه په خپله دا ډسټریبیوشن کړی. نو مطلب چې سبق وایې که نه نو تخصص ته به یې رسې، ځان به پرې ښه پوه کوې. خو دا خبرې په هغه ځای کې د دې حده پورې خو دا خوند کوي. خو چې کله د سورت بقره دا آیات مزه پر مانځه کې واورم زه اریان شم چې یا خدای پاکه دا بس کېږي. نو الله تعالی څه وایي چې ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کم خلق اوس ته خو پوه شوې زده خو دې کړل، اوس به دا خورول غواړي، دا به پریکټیکل امپلیمنټ کول غواړي. په کم ځای کې چې د دې خلاف ورزي کېږي هغه خلق به پوه کول غواړي. نو که ته دا کار نه کوې نو ته د الله تعالی دا ورکړی شوی علم چې دی دا ته پټې. دې ته وایي کتمان حق، کتمان علم. مړه وایي سب چلتا ہے، نو ته به بیا دلته کې د دې خلقو سزا بسئ. دا څیزونه په دې شادي حال کې ډېر کېږي چې ته شادي حال ته لاړ شې او ته خو ښکلی عالم یې، نو هلته خو له میوزیک نه بغیر نه وي، نو جینکۍ هلکان یو ځای وي. نو بعض ځای کې داسې خطرناک حالت یو پیره زه داسې حالت سره دغه شوم سامنا شوه چې یو ډېر ښکلی سړی و او د ډېرې ښکلي سړي دغه خو د زنانه و هغې سایډ ته په ضرورت موږ ته لاړو، نو د هغې سړي خپل بچي د خپلو جینکو سره شریک ګډېدو په سټیج باندې. نو یو خدای که نه چې ته وایي زنانو طرف ته نه ته وایي یاره دا میوزیک بند کړې وروره هغوی ورکړه دی خدای والې دی سر یو دا چې ته یې پر خپلو سترګو وینې چې هغه د ښکلي سړي زامن د ښځو سره بره ګډېږي. موږ خو ته خبر نه موږ وایي لکه دا زموږ ملګری دی دا ښه دی دا بد دی، نو ستا به ړه خوږ شي چې یا خدای پاکه دا څه چل دی. نو په هغې ځای کې به بیا ته حیران شي. نو یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی، بعضې خلکو له خدای صلاحیت ورکړی، مونږ د شمشور بابو صاحب له خدای ورکړی دی په موقع خبره وکړي او دا شی دی غلط دی، مونږ وایي یاره څه ورته مه وایه خفه به شي. نو چې کله ته وایې چې خفه به شي نو یکتمون ما انزل الله من الهدی، د کوم چې والبینات کوم الله تعالی چې کوم څیزونه را نازل کړي دي ما انزلنا من البینات والهدی، نو من بعد ما بیناه للناس ښه ایکسپلین دي. بیا ته هغه هلته پټ کې او هلته څه وایې نه. نو یو سړي د دې رکاوټ راځي، نو دوه کسانو د دواړو نه حسین احمد نوم دی، دواړه مرحومین دی الله دې وبخي. نو یو ما ته خبره کوله، نو ما ته وایي چې چیف سیکرټري راته وویې چې ستاسو دغه دی ګورمنټ دی او دس از یو بیسک چینج راولی چې خلک خو بیا یاد ساتي که نه چې دا د سمو خلقو حکومت راغلی و. نو ما وی هغې چیف سیکرټري خو چیف سیکرټري ډېر قابل سړی، نو هغه راله دا مشوره راکړه چې تاسو د میراث دا مسله داسې چینلایز کوئ چې د شریعت مطابق د دې تقسیم بیا څه و چې دا دغه په حکومت کې شی و. نو زمونږ کوم مشر چې و هغه ته ما وایي چې یاره سیکرټري صاحب ګوره په دې میټینګ کې ما ته دا خبره وکړه، وی ما ته چې تاسو څه کړي؟ وی ما ورته چې موږ په دغه کې په پېښور کې ګرلز کالج جوړ کړی دی، میډیکل کالج خیبر ګرلز کالج. وی چې دا څه کار دی، دا دومره غټ کار نه دی چینج راولی. نو چې ما د خپل مشر سره خبره وکړه نو هغه ما ته وی چې ګوره موږ د مولانو له جینکۍ ووټه سین نه راکوي، ښځې دا سړي راکوي. که دا کار موږ وکړو چې سړي به رانه هم خفه شي، نو که سړي رانه خفه شو جو ښځې خو هسې نه راکوي که نه، د سړي به هم نه راکوي. دا شرک نه شو؟ ما بینات من الهدی ما انزلنا علیهم، لکه پریکټیکل صورتحال خدا شو که نه چې یکتمونه دی پټوي هغه چې هغه کوم بینات دی ته معلوم دي، صرف د دې وجې نه
لکه الله تعالی په معاملاتو باندې ډېر زیات خفه کېږي. په معاملاتو دومره خفه کېږي که نه، یو خو انسان دی، نو د انسان سره د الله سوره مینه ده. نو هغه وایي چې خانه کعبې دا علما چې دي نو دا ډېر تکړی، نو دوی د دلایلو دپاره داسې انبار ولګوي. وایي ګوره الله تعالی په خانه کعبه سوره خفه شو چې کله دغه رالل دا فیل والا رالل هغې پرې ډزې کولې، نو څه چلو شو؟ الله تعالی د هغې په جواب کې څه وویل؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یو آیات شو بیا الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کاسو. 15 آیتونه یې رالیږلي د کعبې د دفاع دپاره. او د یوسف علیه السلام سره چې زیاتی شوی نو روغ یو صورت یوسف یې رالیږلی دی او هغه نیمه سپاره کو نه نو ډېر شی دی که نه. دې نه پته لګي چې الله په انسان سوره خفه کېږي او بیا په کعبه سوره خفه کېږي. نو د انسان د قیمت ته وګوره. نو د انسان قیمت اندازه چې تا ته وي نو په ال اسانه به د انسان بېعزتي بیا ته نه کې. یو خو ته دا راووته. او دویمه خبره بیا دا راوته چې الله په معاملاتو کې څومره خفه کېږي. نو الله تعالی یو طرف ته ستا ته احکام درکړي دي. نو د قرآن څومره آیاتونه دي؟ تاسو ته به پته 6666 دي که نه. او په دې کې ټول نه طویل ترین آیات چې دی په معاملاتو باندې دی هغې ته آیات الدین وایي. سړی په دغه ستړی شي چې خدای پاکه دا که دومره تا هر یو سټیپ که نه چې کله چې تاسو دغه کوئ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، جو خبره وخلاصه شي ونه وایي نه ولیکتب کاتب بالعدل. هلکه وایي دا تا سره چې پینه کاغذ دي ته پرې خیال کوه. نو فلیکتب نو کما علمه الله، دا ته چې داسې تکړه یې که نه دا موږ تکړه کړی. نو چې موږ تکړه کړی نو موږ درته دا وایو چې دا لیکل کوه، انکار مه کوئ چې زه نه یم وزګار. نو بیا ورته وایي چې که پیسې په ما دي نو ما ته وایي چې ته به ورته وایي چې په ما یې دومره دي. نو ولیملل الذي علیه الحق، هسې نه چې په تا باندې 2000 یې ته غلي غوندې ووایي چې 1.5 دي او نورې غلي واوري او هغه غریب نه پوهېږي. نه وليخش الله وليتق الله ولا يبخس منه شیئا. نو بیا ورته وایي چې ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا. مړه وی لیکل ته پکې څه ضرورت دی؟ او خبره مونږ وایو که نه مړه دا خو خپل شی دی، د کور شی دی، نو دا دی خدای له په پرزور دی. خدای پاک وایي ولا تسأموا. نو دومره الله تعالی د دې معاملاتو خیال ساتي. نو په هغې معاملاتو کې آیت الدین دومره رالیږي. د دې وجې نه چې کله هغه مولوي صاحب تللی او دغه ته د زمونږ د انور مولانا چې دا خبره کول ډېره مزه یې وکړه. نو هغه په دې دغه کې زمونږ نه چې لاړ شي د بونیر نه نو بیا په سوات کې په دې د کالام کې، نو کالام کې هغه کوم سیزن چې په هغې کې هغه درس کو. نو دې خوا په دې خوازاخیله کې درس کو، نو د چارباغ نه بره په دغه په هغې کې درس کو. نو هغه چې په پېښور کې چا بولی دی شادي حال ته چې ته به خامخا راځې مولوي صاحب ګورې خفه به یم دا نه کلا رانه نه غواړي. نو هغه وایي چې زه لاړم میوزیک و. نو ما چې دا میوزیک بندولی شي وایي چې نه مولوي صاحب دا خو دا حال والا دغه کوي. نو ما وایي چې دې خلقو دا غټ خلق دی، غټ خلق په ګرمۍ کې په کالام کې دی ټولو زه په درس کې هلته لیدلی یم. نو ډېر خواږه الفاظ یې وی ما وایي چې دا خلق به وایي چې مولوي صاحب داسې خېټې په سر د خېټې په سر راغستی راټکی ډېر مزېدار و. نو موږ ټول خېټې په سر راغستي یو. نو موږ هغه خبره هلته نه کوو. نو واپس شو ته هغې سړي ته خپل احساسات هم نه ورکوو. نو دا شي چې دا کار څوک کوي نو خطرناک صورتحال دا دی که نه. ما د علم دا فواید تاسو ته وویې لکه د علم دا فواید وی دا دي چې الصلاح علم دی. علم چې څوک کوي نو عالم سړی د عابد سړي باندې 70 درجې بهتر دی. او شیطان چې مقابله کوي نو د عالم یو عالم ورته ګران دی او 1000 عابدان ورته آسان دي. نو ډېر لوی فرق شو که نه. او پیسې چې چا سره یي دا د قارون د فرعون میراث دی. او دغه چې علم چې چا سره یي دا د رسول الله میراث دی. او چې څوک په علم کې تحقیق کوي ځان کړی نو دا داسې دی لکه چې دی جهاد کوي. نو تحقیق والا خبره ما کتنه د حضرت امام شافعي رحمت الله چا میلمه نو هغه بیا خپلې لور ته میزبان ویلي وي یاره ډېر ښکلی سړی راځي زموږ میلمه به وي. لور یې ورته څاروي ستا خو عجیبه میلمه راغلی وي سارې بیا اودسه مونځ کړی دی. نو هغه دا مریان شوی نو وی تا ته څنګه پته را وی ما ورته مونږ هغې ورځو کې خو لوټې وې نو مونږ ته لوټه ډکه یخې وه
او ویسار چې میلمه دې رسېدو نو لوټه هغه جنډه که پرته وه نو مطلب چې اودس یې نه دی کړی او د شپې اوده نو میلمه بیا اودس یې لمونځ کړی نو ده د هغه نه تپوس وکړو په دې انداز نه خو بل انداز یې وکړو نو هغه ورته وی چې حضرت تاسو بېګا امامتي کوله نو تاسو یو آیات ووی وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرها که ستا دا قرض چې ستا پیسې په چا قرض یي که نه که د ده لاس تنګي نو ده ته به انتظار کوي چې د ده لاس ارد شي نو د دې نه ما مسلې رایستې نو ما د دې یو آیات نه 40 مسلې راویستې نو چې 40مه مې ترې رایسته نو تا ماته وی چې د سهار د مانځه وخت دی نو زه په اوداسه کې وم ګوره نو زه ما بېګا لکه خوب نه دی کړی او ډوډۍ ستاسو ډېره خوږه وه هغې ډېره دې ته تحقیق وایي نو چې څوک تحقیق کوي نو یو ځای وایي دا د روژې برابر دی نو بل ځای وایي دا د جهاد برابر دی نو بل ځای وایي چې لکه دا د تهجدو برابر دی کوم سړی چې د شپې سټډي کوي که نه بل سړی تهجد کوي دا تهجدو والا نه دی ښه دی خراب دی نه دی ځکه دی د علم تحقیق کوي د علم دا دوره کار ما کړی دا خو تا ما لار څه ووالل ځکه چې په اخر کې څه وایي اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون په ده د خدای لعنت دی مولوي صاحب باندې د خدای لعنت شو یکتمون ما انزلنا من البینات دې غریب څه غلطي کړې ده ځان یې وژلی دی ډېر شی سبق یې ویلی دی او دلته الله څه وایي یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون الله پې لعنت وایي او لاعنون دا څومره مخلوق چې د الله نه علاوه دی هغه پې لعنت وایي ما خو دا اورېدلي و چې څوک د الله په لار کې لاړ شي سبق یې زده کوي نو څوک ورته دوا کوي په دریاب کې میانه او په هوا کې مرغانه مطلب چې دا ټول هر څوک ورته دوا کوي دې نه خو پته ولګئ چې میان به یلعنهم اللاعنون نو مطلب چې میان به ورته هم خیرې کوي دا کم سړي چې پټ کو نو دا پټول ډېر زیات خطرناکي نو کم خلق چې عالمان یې هغې سره غم پیدا شي چې خدای پاکه ما دوره سبق ویلی و هغه بعضې خلق ډېرې خوږې خبرې کوي نو هغه دی لاړ چیلې له نو زامن یې ولګېدل دا قبایل والا چې که نه زه اوس په یې هلته را سیسټم نو په هغه لوری والا په لوري والا پیسې واغستې هلته به چې اوس ومینو نو پیسې چې واغستې دی چې چیلې نه راغی نو چا ورته چې ستا په دې لور خو پیسې اغستې وی چې دا به هلکانو اغستې زه نه وم ما ورته وی چې ته تللی سله وې تا ته پته نه و چې کویدن به کېږي دی به کې پیسې لي بیا خو به دې وخي که نه په دې ځای کې نو دا خبرې بعض ځای کې چې که نه ډېرې زیاتې خطرناکې شي نو بعضې ښه ښکلی خلق یي لکه مثال په طور باندې مونږه صورت حجرات کې مونږ ته پته ده چې الله تعالی مونږ ته څه وایي چې یو خدا تاسو ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم په یو بل پورې به ټوکې نه کوئ بل ولا تلمزوا انفسکم عیبونه په چا کې نه لټوئ ولا تنابزوا بالالقاب دا ما ویلی دي ما علم یې زده کړی دی ما پکې سپیشلایزیشن کړی مثال په طور اوس زه چې کوم ځای ته لاړم هلته خو ټول کنزلو نو هغه یو اهل حدیث عالم ډېره خوږه خبره کوله وی یو سړي وی چې کوما په جنازه کې لګیا کوما د چا غیبت کا او که نه د خپل مور د پلار به کو د بل چا نه کوم چا ورته چې د مور پلار څو غیبت کوي نو وی چې د بل غیبت کول خو بل له خپلې نیکۍ ورکول نه زما خو د خپلې نیکۍ په بل چا سود نه کېږي نو وی چې دا یوې پارټۍ والا لګیا دي خپلې نیکۍ هغې بل له ورکوي او هغه بل لګیا دی خپلې نیکۍ ده له ورکوي ځکه دی خو ټول ورځ غیبت کوي نو خپلې نیکۍ بل له ته ولې ورکوې چې ته بل له خپلې نیکۍ ورکوې په هغه پسې لګیایي نو ته چې دا غیبت کوې که نه دا وایي چې تاسو په بل چا له نومونه مږ دی ولا تنابزوا بالالقاب نو یو مولوي صاحب خو نه خو لکه ښکلی سړی دی او ډېر ښه سکالر دی او زما ډېر خوښ دی او ما ته ډېر څه زده کړي دي نو هغه اوس چا ورته کنزل کړي په څه خبر مولانو نه چې خفه شي نو هغه وایي چې مجھے غلیظ گالیاں دی نه غلاظت سے بھرپور نو په دې میسیجونه کې نو ګیلې وکړم زه هم خفه شوم چونکه دی عالم دی نو عالمان خو بیا راکږئ نو هغه ورته وایي چې وسباب المسلم ګوره وسه دی راکږي وسباب المسلم فسق مسلمان ته کنزل کول فسق دی نو بیا په خپله وایي والله لا یهدي القوم الفاسقین خدای فاسق ته هدایت نه کوي نو دا ماته چې چا کنزل کړي دا شدت یې کړي نو دا خو داسې دي نو ما دې حده پورې خو ټیکې چا ورته وایي دا ته چې د کوم لیډر سره ناست دی ډېر کنزل کوي نه ورته یې کله یې کړي دې ته اوس ګوره یکتمون ما انزلنا نه هغه ورته دا پلانې کنزل چې کوي تاسو یقین وکړئ چې هغه داسې ګډ وډ شو او هغه ورته وایي چې دا کنزل خو هغه نه دی کړي او دا په افغانستان کې ملا عمر کړي یعنې څومره وخت دی هغه وفات شوی دی نو که هغه کړي دي لکه خو اوس نشته هغه د دې وخت یو ولي و یو غټ چینج راوستی و خو په هغه الزام لګول دته ګناه نه ښکارېده دې ته عصبیت وایي وایي ته چې کوې که نه ده چې برایي سوله کوي یو دی دغه محبت یو سړی دی ډېر زیات خوښي
نو ستا بچی دی هغه کنځل کوي ته دی نه کوي، او پردی بچی دی هغه ستا بدي شي نو دی کوي. دې ته عصبیت وایي. ته تعصب اخستی، یا محبت اخستی، یا اطاعت اخستی. نو پوخا به داسې چلو که نه چې خلق قمقل و، نو خلق به ګټه به یې راوست، هغې نه به یې ځان له بوت جوړ کړو. جو د بوتان به ډېر شي په خانقابه کې 360 پراته په دغه کې په انډیا کې په کروڑاو بوتان دا بوتان دي. جو وروستو خلق چې لږ هوښیار شو، جو بوتان یې پرېښودل، جو باباګانې شروع کړل. زموږ په دې دور کې دا و، تاسو به یا لیدلی یا نه، زموږ په دې ملاتور بابا باندې به دومره ګڼه وه د اتوار په ورځ باندې، او بادو بابا پکې بلو، او په بو زیارت پکې بلو، دیوانه بابا ګور چې په څه کې مشهور و، پیر بابا خو په بچي ورکولو کې مشهور و، او سخي صاحب به دولت دپاره و. خلق به ته د افغانستان ته نو به چې لکه په سخي صاحب رسړی لاړ شي پیسې ورسره ډېرې شي، نو ته ویلی شي چې هغه د بت پرستي چې وه هغه د ګټو نه خلقو باباګانو له راواسته. باباګانو نه پس بیا پیران شروع شو. نو چې کوم سړی به پیر ونیو، جو خدای خبر چې پیران 80% پیران به ګنکپان وو، ډېر کم به پای کې دي سي چې هغه به صحیح. نو هغه پیرانو به چل کوو. نو په کراچۍ کې زموږ یو ملګری و، ما نه ډېر زیات مشر و، نو ډېر ښکلی سړی و. نابلوس په دې پروګرام کې د هغه زوی ماته میلاو شو دلته. نو هغه ډېر ښکلی سړی و، نو هغه منزل نه راته. نو ما ورته ویل ته مونځ نه کوې؟ وی پیر صاحب وایي چې په دې مولي صاحب پسې مونځ نه کېږي. نو هغې پیر صاحب د وجې نه هغه د جومات مشر و، خو جومات ته بلکل نه راته. نو ما هغې جومات امام زموږ چې زموږ استاد ډېر ښکلی سړی و، نو هغه ته ما یاره دا پلانې جي صاحب ولې منزل نه راځي؟ نو هغه ماته دی خدای په یو هغه پیر پېښ کړی دی، په یو جاهل پیر. او هغه ورته ویلي یا په پیر داسې مینو، نو دا لکه بل بت پرستي ده، بل شرک دی. نو هغه بیا 10 کاله پس بونیر ته راغی چې مولوي مهجي صاحب و ستا هغه پیر یاره بیا خو لوی ګنکپ و. اوهو ما ورته ویل ته اوس پوه شوې؟ مې زه چې ستا سره میلاو شوم زه په میټرک کې وم، نو مې زه خدای په هغې وخت پوه کړی وم، او ته لکه اوس په دې باندې پوه شوې. دا پیرانی د پیرانو نه پس څه شی جوړ شو؟ لیډران. د پارټۍ لیډر ستا چې هغه غلطه خبره نشي کولی. بس دا خو ستا پارټي ده، دی چې هره ناروا وایي ته وایي چې ټیک ده. نو زه په هغې ورځ باندې ډېر زیات خفه شوم چې کله یو عالم لګیا و او هغه دا خبره کوله. ښه ښکلی و لکه زموږ استاد صاحب چې موږ د چا نه زده کړو، نو په فیسبوک کې وایي چې زما دا اوس دغه الفاظ زه لږ چینج کوم را چینج کوم، زما د مدرسې چڼې یا طالب بدکاره چې هغه بدکارۍ کې نیولی شوی، د دغې سکول دا لک نه اوس هم ښه دی. بیا د هغې نه پس وایي زه دا ثابتولی شم. نو په ما باندې خوله راله، دې ته عصبیت وایي. یکتمونه ما انزلنا، که نه چې کوم دغې کې الله تعالی وایي چې موږ څه نازل کړي هغه هغه یې پټوي. نو د دې وجې نه چې کومو خلقو له خدای علم ورکړی دی، د دې علم د پټېدو او د دې علم د بربادېدو د لیډرانو مینه ده چې هر څوک غلطي کولی شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو دا کجورې داسې کوئ، نو هغه کجورې هغو داسې کړې جو فصل ونه شو. نو حضرت ورته وایي انتم اعلمو، تاسو ډېر زیات ښه پوهیږئ په دې خپل کار باندې. لکه حضرت هغه خپل ریټریټ ورته وایي چې لکه واپس شو چې ما راته کوم د تعبیر النحل کوم دغه ویلو چې داسې کوئ ستاسو فصل ښه ونه شو نو ونه کوئ، او دی خو په هېڅ صورت نه واپس کېږي چې نه زما لیډر چې دی هغه غلط کار نشي کولی. ته ویلی شي چې اوس شرک چې دی هغه لیډران دي. پخوا بوتانو، بیا پیران شو، اوس خبره اخر کې چې د هغه لیډران لراله چې ستا د پارټۍ سړی او ستا د ډلې سړی. نو دیو دغه خلقو ته الله تعالی په دې صورت کې ویلی چې کم خلق دا چل کوي نو هغوی دغه خلق چې دی پټوي. نو چې پټې کې نو یو طرف ته خدا شو اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون، ټول مخلوق به په تا باندې لعنت وایي. او ورپسې وایي چې که فرض کړه نه ته ځان خلاصې، نو د هغې نه د خلاصېدو دپاره صرف یوه طریقه ده الا الذین تابو، چې توبه وباسې واصلحو، خپله اصلاح وکړې، او وبینو، او ښه کولاو دا خبر وکړې چې یاره مانګه خو غلطي کړې وه بیا به نه کوو. د خلاصېدو دا طریقه ده. او د دې نه غټ خطرناک حدیث بیا بل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي من سئل عن علم علمه ثم کتمه الجم یوم القیامة بلجام من النار. د قیامت په ورځ به ورته خدای پاک مولوي صاحب ته د اور واګې اچولي، ځکه دی پوهېدو. عالم دی ته وایي چې پوهېږي، دی ته عالم وایي، دی ته په پښتو کې مولوي صاحب وایو. نو که فرض که دا د پټ کړي د څه وجې نه،
نو هغې دپاره چې ته چې د پټې کړي دي نو دې مطلب چې دې ځان ته د اور واګی شي. نو د یو بل آیات دی ورپسې چې په هغې کې چې په ال عمران کې دی چې موږ ورته دا وایو چې لتبیننه للناس، دا سبق چې تاسو ته موږ وښو دا به خلقو ته ښیې. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي دا ډېر خواږه الفاظ دي، لولا آیتان انزل الله فی کتابه، که دا دوه آیاتونه ما نه وی لیدلی په دې صورت ال عمران کې یو آیات دی، یو په سوره بقره کې دی، نو ما حدثت شیئا ابدا، ما به اډو حدیث بیانول نه، خو زه حدیث دې وجه نه بیانوم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته به خلک قارېده به دا دومره ډېر حدیث ته ولې وایي، ته خو جونیر سړی ټول نه وروستی راغلی دی، جنګ خیبر غواړه کې مکې دور کې هم نه و، مدینې دور کې په اخر کې ایمان یې راوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ورته میلاو شوه. خو چې د حدیثو کتاب ګورې نو عن ابي هريره رضی الله عنه نو هغه وایي تاسو ما کې فرق دی، ډېر خوږ جواب یې ورکړی. یو خو دا وویې چې ما د قرآن دغه دوه آیاتونه لیدلي نو د حق کومه خبره چې واورمه نو هغه بیا خلقو ته رسومه. یو ده او یو دا ویلي وي تاسو دلته کې دا کوم مکې نه چې راغلي دي دې د دوکانونو نه دي وزګار او د مدینې د خپل خلق چې دي د پټونه نه دي وزګار، او زه خو په رسول الله پورې دغه شانتې نښتی یم. نو کله کله د لوږې د وجې نه راباندې څه چل وشي نو خلق لره په دې ځای خپېږ دي وي غوټه پرې راغلی، نور غوټه نه ما څه خوړلې نه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه خبره خیږي، زه یې لیکمه ځان سره یې ساتمه او بیا یې تاسو ته نشر کوم. نو دا دوه آیاتونه چې دي نو کله کله چې کله موږ په دې لیډرانو پسې شو که نه او لیډرانو ته وایي نو دا لیډران بس چل کوي استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا، ځان له خلقو اندادن نیولي دي، یحبونهم کحب الله، د هغو سره دومره مینه کوي څومره مینه چې د الله سره پکار ده. ډېر خلک موږ لیدلی پلاني سره دوزخ ته تلو ته تیار یم، د هغه سره مې اور قبول دی. موږ دوه کسانو له روغه کوله یاره په موږ یې سمه خوله راغله، د هغه یې پلانی زما بدې شي، ویې کوې دوزخ مې خوښ دی، دا الفاظ یو دوزخ مې خوښ دی خو د دې سره مې ناسته نه ده خوښ. نو دې سره بیا څه یحبونهم کحب الله، الله سره چې کومه مینه پکار وه هغه تر یو خاص کس سره وکړي، یا د شیطان سره چې کومه دشمني پکار ده د کفر سره هغه تر یو خاص کس سره وکړي. بیا تا د خولې نه دا الفاظ خیږي چې کفرز که دوزخ مې خوښ دی د ده سره زه په جنت کې هم نه یم خوشحاله، دی چې جنت ته لاړ شي زه دوزخ ته د دې نه بله غټه خبره شته. نو الله تعالی به د هغې خلقو هغه دغه پیش کړی دی. نو والذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان والو خو پکار چې په الله ډېر میني. نو که هغه ملای کامي که هغه خو چې هغه لیډر پریفر کي او خپل مشر پریفر کي د ایمان په ځای، د اسلام په ځای، د قرآن په ځای، دا سړی چې دی دا اندادن ولا یحبونهم کحب الله، دې سړي د شرک مظاهره کړه او الله تعالی ورته ښیي چې ته په چا پسې شوی دی به چې ما خو ته نه ویلي. هغه یو سړي خبره کوله که نه خلک خفه شي چې پلاني وی چېره زه کافر کېږم د پلاني دپاره، نو تا هغې لیډر ته خو ځکه مه قارېږه چا خو ته نه دي ویلي زما لپاره کافر شه. نو حضرت علي رضی الله عنه ته خلقو څه وی خوارجو وی ته خدای یې؟ هغه وی زه نه یم. نو وی زه به اور ته واچوم که زما نه نه قلاریږئ. نو هغه وی خدای یې نو وانچوه که نه. نو سره څه کې په دې کې حضرت علي رضی الله عنه خو څه ګناه دی؟ ګناه خو د خوارجو دی که نه. نو چې یو سړی دومره خوښ کړي چې ته ما ته د خدای نه خوږې. یو سړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خبره کړې وه او ورته یې وی چې که چېرې ته خوشحاله یې او الله خوشحاله یې. نو حضرت ورته وی چې اجعلتني لله ندا، دا خو تا ډېر زیاتی وکړو، زه د الله سره یو شان کړم. نو دا ستا ذمواري ده چې ته خپل کشران پوه کړې. یو کس خبره کوله که نه په جماعت اسلامي کې دومره سخت احتساب دی چې قاضي صاحب الله دې وبخي وی چا ورته سپلی سمې کړې. نو یې ملګرو قاضي صاحب را ایثار کو چې تا له پکار دي دې سړي ته دې ویلی وی چې دا کار بیا مه کوه. نو دومره نو پکار دی چې ته بیا احتساب وکړې ستا په سیسټم کې یي، ځکه چې د دې به بیا دی چې دا سړی به هلته وایي او د هغې خلقو دا دی وما هم بخارجین من النار، دا خلق به د اور نه نوځي، دا به همیشه په اور کې. بل ځای چې کوم موږ پکې ډېر خرابېږو او هغه دا دی چې ته یو سړی دې بدي شي نو اره ناروا په هغه پسې لیکې، لکه څنګه چې ما تاسو خبره وکړه چې لکه دا کنزل چې دی مولانا عمر کړی ته دې حد ته تللی. نو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، بې انصافي به نه کوئ. نو زمونږ د خبرې درس خلاصه دا وه چې علم ډېر ضروري دی، علم کمپلسري دی،
علم جبري دی خامخا به یې کوې هېڅوک به د هغې نه فري نه وي ایون دا کوم چې ما تاسو ته وویې دا به خانه بدوش دا به هم د دې نه به هم الله تپوس کوي چې ته ګرځېدې تا بیزي میزي دا کولې خو ما نه به هم تپوس کوي چې تا د دې دپاره څه سیسټم کړی خو دغه علم چې تا زده کو نو دا اوس دوه دوداري تلوار ده کیدی شي ته پې ځان کټ کې چې کله دا ته پټې صرف د دې دپاره چې په شادي حال کې وریجې وخورمه ایا د دې دپاره چې پلانې به خفه شي دا ټیک ته چې دومره یې مه خفه کوه چې کفر ته واوړي خو دا ستا ذمواري ده چې دا خبره هغه ته وکړې چې دا خبره غلطه ده د قرآن په نظر کې غلطه ده د حدیث په نظر کې غلطه ده زه به هم دوا کوم تم دوا کوه چې خدای ما ته هم هدایت نصیب کړي او تا ته هم هدایت نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين